نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دغه دوران کې ما یو خوشبو محسوسه کړه، خوشبو او داسې ښایسته خوشبو وایي ما جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې په دې دا خوشبو د څه ده، دومره ښایسته خوشبو. وایي ما ته جبرائیل علیه السلام عرض وکړه د الله پیغمبره مشات دا یو زنانه وه، دا د فرعون لور ته ویښته ږمنځول، یو ځل دې ږمنځ واړوله په سر کې د لاس نه یې ږمنځ خطا شوه. چې خطا شوه نو دغه زنانه په خطا کېدو سره وویله بسم الله. وایي لور ته یې پته ولګېد چې دا خو جوړې مسلمانه ده. فرعون لور ورته دا زما پلار یادوي نه، وایي دا پلار دې نه یادو بلکې دا زما رب دی او ستا د پلار هم رب دی او د ټولې دنیا رب دی، هغه یادومه. لور ورته وایي ښځه خپل بابا جان ته وایي. فرعون چې کله راغی فرعون ورته وایي چې بچی څه وجه ده چې خفه یې؟ وایي زما وینځه ما ته سر کې ږمنځ واله ږمنځ ترې پرېوته بسم الله یې وویله او بابا جانه تا نه مني په خدای. فرعون وویل چې دا زنانه راولئ، دا وینځه راولئ. چې کله وله راغله فرعون ورته وایي ما رب مني؟ وایي نه. وایي رب څوک دی؟ وایي رب هغه دی چې ستا هم رب دی او زما هم رب دی او د ټولې دنیا رب دی. فرعون وویل چې ښه ما نه منې؟ وایي نه. وایي زه دې سوځوم. وایي اجازت دی. نو بیا ورته وایي چې تانبې لوښی دا په اور باندې کېدی او تیل پکې واچوئ، تیل یې پکې واچوئ. خو هغه ښه سره شو او دې زنانه ته وایي واوړه ما خدای ومنه نعوذ بالله من ذلک. فرعون ورته وایي نه. یو لور یې وله راواخیست او په دې تیلو کې وله واچوه. ګران کار دی، ډېر ګران دی. دوی لوریانې وي، یو یې زوی دی د دې ښځې. درېیمه لور یې وله واخیست، هغه یې وله په تیلو کې واچوه، ټیکې ټیکې شو. د غېږې بچی و د فرعون هغه کسان هغه وله راغله او هغه زوی د غېږې نه ترې راوچت او دغه ټیم کې علما فرمایي حدیث شریف کې راځي عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دغې ماشوم وایي ده د مور ټول اودو د دې زنانه وایي کله چې راوچت کړه ترې وایي دغې مورې سترګې تورې شوې. تورې مطلب د زړه غوښې ترې بېلې شوې او دغه ماشوم چې کله دې تیلو ته ورچاو نو دې ماشوم خبرې وکړي. څلورو ماشومانو په ماشومتوب کې خبرې کړي او دا ماشوم دا ورته وایي مورې زړه ټینګ کړه د دنیا هېڅ عذاب نه دی، پام کوه چې د فرعون په خدایه ونه منې دا عذاب به تېر شو، د آخرت عذاب ډېر سخت. هغه ماشوم یې د مور ته سترګو وړاندې هغه تیلو ته هم ور واچوه، دا یې ور واچوه. مور خو بیا لا په زړه ترپه کې شوه. مشات ورته وایي رضی الله تعالی عنها چې ای فرعونه صرف یو سوال درته کوم، یو سوال مې ومنه. وایي وایه. وایي څه سوال دی؟ وایي سوال مې دا دی چې زما د دې بچو او زما د هډوکي بیا راغونډ کړه په یو ځای کې مونږ دفن کړه په ځمکه کې، جدا جدا مو لړه نه کړي. فرعون ورته وایي دا دې ښه خبره وکړه، دا به دې ومنم ځکه زما د کور کې د لور ډېر خدمت دی کړی. نو دا یې ور واچوه و هغه هډوکي بیا راغونډ کړه او بیا یې په یو ځای کې دفن کړه. جبرائیل علیه السلام ورته عرض کړي د الله پیغمبره دا خوشبو د هغه زنانو د هغو بچو ده.